नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दी आयात के अल्लाह ताला फरमाई तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी तासु द पर यो बेहतरीन नमूना दा। यो हदीस ता چې یو صحابي حضور صلی الله علیه وسلم ته راغلو، ای الله رسوله ما ته څه نصیحت وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل لا تعذب، غصه مه کوه. بیا ورته صحابي فرمایي یا رسول الله زدنی، ما ته څه نور څه وصیحت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لا تعذب. د رسالور ځلونه تپوس کې حضور صلی الله علیه وسلم دا وینا ورته کوي چې لا تعذب، غصه مه کوه. یعنی دی حدیث کې مونږ ته ګوره بار بار حضور صلی الله علیه وسلم په دا تاکید کې غصه مه کوه. یعنی غصې ډېر نقصانات دي. نن چې مونږ معاشره کې ګورو جنگ جګړې زیاتې شوي دي او انسان اوجه چې د غصه کی اور دین علاوه قتل انسان ولا خون د الله تعالی ډېر محبوب ده. انسانانو نه دی یو اکثر ګوره ونه قتلونه کېږي، جیدادو باندې مختلف صورتو باندې وجه چې د غصه کی بار بار. اور دین علاوه طلاق سلسله په مو معاشره کې زیاته شوې ده. ښځه او خاوند سره خپل مکې ژوند نه تیری او بیا طلاق سلسله زیاته شوې وجه چې د غصه کی. غصه یعنی ډېر نقصانات دي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته دې حدیث کې دومره اهمیت ورکړی ده چې موږ ته پکار دی خپل مکې ژوند ښه تیرو. دا ژوند خو ډېر کم ژوند ده. نور امتونو وګورئ سوونو سالو زندگی و حضور صلی الله علیه وسلم خپل ژوند 63 کاله و 63 سال. نو دین علاوه دغه امت 70 80 ته ورسېږي خلک وایي بس دا دی کم عمر ده. یعنی ګوره موږ لږ ژوند ته راغلي خپل مکې ښه ژوند تیر کوو، حضور صلی الله علیه وسلم طریقو باندې ژوند تیر کوو. حضور صلی الله علیه وسلم ته حدیثونو کې څه ویلي دي هغه باندې عمل وکړو، هغه واورو. اصل زندگی خدا ده. او بل ګورې مو معاشره کې پړوسی چې کوم دا ګاونډي سره ښه ژوند نه تیري خلک. او حضور صلی الله علیه وسلم قرآن کریم کې انداسې الله فرمایي غیر مسلم پړوسی هغه به ته خیال ساتي، بیا مسلمان وي یا مسلمان کې رشته دار وي هغه ډېر زیات حقوق دي. موږ ته پکار خپل کې پړوسیانو سره ښه ژوند تیرو. او نور د مو معاشره کې یو بله کیسه دا ده څه جنگ جګړې زیاته ده. مو پښتنو کې اکثر ګوړې مړی ډېر کېږي، قتلونه ډېر کېږي. نو موږ پښتنو وروڼو ته دا درخواست ده چې غصې نه کار مه اخلي بلکې برداشت سړی ځان کې پیدا کړي، هغه ډېر فایدې دي. اور دې پورې علما فرمایي فقها فرمایي چې قاضي اور مفتی په غصې په حالت کې به فتوا اور قاضي فیصله باندې کوي. وجه چې د غصې کې انسان خپل حالت کې نه وي. انسان چې خپل حالت کې نه وي هغه نه مختلف صورتونو فیصلې کېدلی شي. نو ټولو ته درخواست ده چې غصه کمه کړي. بس یو غصې باندې مونږ تاسو که عمل وکړو که نه څه غصه به نه کوم نو مونږ ډېر معاشره به صحیح شي، معاشره به یو ښه بنیاد سره جوړه شي. اور دین علاوه جنگ جګړې به مو معاشره کې ختم